نابالغ معشوم بچے وفات شي. اکثر چې معشوم باندې تکلیف وي نو هغه ویلې نشي چې په ما دا تکلیف دی. پلار او مور بیا ډېر خپي چې د ویلې وي چې دا تکلیف دی، ما به علاج کړی، ما به معالجه کړې وه، نو دا ډېره لویه صدمه. حدیث مبارک کې راځي چې کله د چا نابالغه بچې وفات شي، رب العالمین فرشتو ته وایي تاسو زما د بنده د زړه میوه واغسته. الله ته علم دی، مور او پلار الله مې مه خبروئ چې الله پې ناخبره دی. الله ته په دې علم دی چې نابالغه بچې وفات شي، دا څومره لویه صدمه ده. یو خو والدینو له دا په حقیقت کې غم نه دی، دا حقیقت کې والدینو له خوشحالي ده. دای د آخرت یوه ذخیره پیدا شو. ګوره د چا به حافظ قرآن بچې سفارش کوي، د چا به عالم کوي، د چا به شهید کوي، د چا به حاجی صاحب کوي، نو ستا به نابالغ بچیم سفارش کوي. څنګه چې به د قرآن حافظ سفارش کوي، دسی به نابالغ بچیم په آخرت کې د مور او پلار دپاره سفارش کوي. دی وجنه تاسو د یو نابالغ بچی په دعا کې دا ویلی دی چې جنازه کوي چې اللهم اغفر لحینا و میتنا، چې الله دا مړی وبخي. تاسو چرته دا دعا کړې؟ دا مونږ نه وایو، مونږ وایو اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وزخرا واجعله لنا. سمانه ده یا الله دا بچې زما د پاره د آخرت دپاره ذخیره کړي او د آخرت توخی او شافعا و مشفعا، دې زما د پاره سفارش وګرځئ چې ما د پاره سفارش وکړي او د سفارش قبول شوي. نو موږ دعا کې دا نه وایو چې الله ما د پاره د آخرت ذخیره کړي. دا څوک وایي چې الله وی بخي؟ نه، الله هغه بخلی دی، خو ته دعا کوه چې الله ما د پاره د سفارش ذریعه وګرځوه. دا به نابالغه ماشومان چې د کمې زنانه وفات شوي، دا به مور او پلار د پاره سفارش کوي دا بچي. حدیث مبارک کې راځي نابالغه بچې به اول سفارش وچي که الله زما مور او پلار وبخ، هغه سفارش په قبول شي. بیا به سفارش وکړي چې یا الله زما چې چا جنازه کړې ده الله هغه ټول وبخه. نابالغه ماشومانو جنازه کې شرکت کوئ ښه، په دې بنیاد چې دی به سفارش کوي چې زما د پارم په میدان محشر کې د الله مخې ته سفارش وکړي، ما د پارم سفارش وکړي. دا د آخرت لویه سرمایه دی جمع کړله، د آخرت لویه ذخیره دی جمع کړله چې نابالغه بچې دی وفات شو. حدیث مبارک کې راځي چې کله نابالغه اولاد د چا وفات شي، الله فرشتو نه تپوس وکړي، فرشتو زما د بنده د زړه میوه م واغستله؟ فرشتې ورته وي او الله وام غسته. وی زما بنده څه ووي چې تاسو ته دا نابالغه بچې واغست؟ وی ستا بنده بیا هم ستا تعریف او مدح کولم. مونږ نه وایو انا لله و انا الیه راجعون، دا د الله ثنا ده که نه چې الله را کړی او الله واغست. الله ستا په تقدیر می صبر دی. دا ډیره لویه خبرې چې په اول وحدت کې سړی صبر وکړي او په الله باندې خپل ځان وسپاري. نو الله فرشتو ته وایي څه وي؟ نو وی الله دې وخت کې هم دې بندیانو ستا مدح کوله. رب العالمین فرشتو ته وایي ابنو له بیتا وسموه بیت الحمد. اے فرشتو دې مور او پلار له یو کور جوړ کړئ په جنت کې او نوم ورلکې دی بیت الحمد، کور د حمد او د ستاینې. مطلب دا چې ما سره میلو شي زه به وام ورته چې ستاسو بچې وفات شي او تاسو هغې وخت کې زما مدح کوله، نو ما درله د هغې په بدله کې دا کور تیار کړی او نوم یې دی بیت الحمد، کور د حمد او د ثنا کور. نو دا د آخرت لویه ذخیره وي چې کله نابالغه اولاد وفات شي، که نابالغ او که بالغ وي، خو چې کله غم راشي نو صبر به کوو او د الله په تقدیر باندې به صبر کوو، د الله په فیصله باندې به صبر کوو
او د الله حکم به په سرو چشم باندې منو نافرمانی به نه کوو